بسم الله الرحمن الرحيم وضربت عليهم المسكنة اورال پدی باندې اغا غریبی او فقر واقع شو ذالک دا بانهم بسبب ددی سرکانو چودی یکفرون انکار کون کی بی آیات اللہ ہدایتون دا اللہ تعالی نا ویقتلون الانبیاء قتلول بے پیغمبران لرا بغیر حق پنا حق سراب ذالک دا بما پسبب دا اغی سرا عصو چنا فرمانی کون کیو دی وکانو او دی یعتدود دا حد نتیروتن کی پا مخالفت دا حق کا علماء کرام ذکر کئی پا دی آیت کے اللہ تعالی دا یہود اغی کیفیت بیانی چی دا یہود با ہمیشہ دا ذلت سرا مخامق بیقا او دی با دا دی اغی ذلت پا دی کنا چی یا خوب دی ایمان ناڑی مسلمانان بھئی نو دا اللہ دا پیغمبر دا اسلام دا چی کم عہد دن پدی کے بداخلی گی او بیا دیم صورت پدی چی دی پسی برستو چی کم دے کنا دا یو غیر قوت دا اغی لاس پا پدی بندی پروتی دا غی پا پنا کی بھئی خجی لیسو سوان ندی برابر دا طول اہل کتاب من اہل الكتابی بعد دیل کتاب امتنی وڈلداب قائمتن چی ولاروی اتلون چلولی آیات اللہ آیاتون دا اللہ تعالی آنا اللیل پساتون دشپی کی وهم یسجدون او دی سجدی کون کیوی علماء ذکر کئی یصلون التحجد ولم یکن فی دین الیہود تحجد کئی نو علماء کرام ذکر کئی دلتنا افضلیت تمنز دا تحجد ثابت شقا افضلیت تمنز دا تحجدو چی دا تحجدو دا منز افضل دیکھا اما در طویلیو چی دا تحجدو دا منز دا سی دیکھا نا لکا چی یو سڑے لو کئی خوا او دا پینزو منزون دا سی دی لکا چی یو سڑے ورپسی رستو وگی را ٹولی خوا نا چی کم لو کون کئی کنا نو اگا دیر چس کم وافر مقدار دے نو اگا سنبال کی نو وگی خوچتا یونا نیم پریوتی کنا ټول وګي خو نه ګرځيږي کنه ته یو نه نیم وګي پریوتی نو د دې پینځو واړو منځونو د دې حالت دا سیده لکه چې وګي راټولولي دا او تهجد دا سیده چې لکه غیږي راډکې کا خجی یؤمنون ایمان راوړون کې بالله په الله تعالی باندې والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې ویامرون حکم کوي بالمعروف د نیکو کارونو وینهون من کوي خلق عن المنکری دنا رواو کاروننا ویسارعون تلوار کیدی پی الخیراتی پا کارونو دنیکو کی خشیت الخوفی یریگی دا اللہ تعالی نخواب دا اللہ نے یریگی چی اسنا چرتا دا جون دا گڑای مو ختم نشینو نا دا پنیک کار کی تلوار کی ازمونگا دا دنیا پا کار کی خمونگا تا سمنڈا وی روی توکال نار دیکھا ٹھیکشوا خود دین پکار کے منگا تاسو اکثر سی اکثر جے کمدر حقا لوگن تکی سستیا کوکا خجی حالانکہ پکار دادا منگا تاسو تا اللہ دا اللہ پیغمبر وی چی فاستبقوا الخیرات پا نیکو کارونو کی تاسو مخکشی دیو بلنا وَأُولَئِكَمْ دَخْكَ خَلَقْ من الصالحین دا اعلان کو کارون دی وما یفعلو آچکا ان کی دی من خیر دسنیک کارنا فَلَنْ يُكْفَرُوهُ پس ہرگز بمحروم نکڑیشی دی دا اجر دا دخ کی عمل ہر انسان چیو عمل کردے دی نزدتا با دا اغی اجر اللہ تعالی پورا ورکی خوا واللہ اللہ تعالی علیم علم لن کرے بالمتقین فپریزگارانو بندی ان الذین بشکا خلق کفرو چی کافرن شوی دی لن تغنی ارگز بدفن کی عنہم ددینا اموالهم مالون ددی ولا اولادهم اولادون ددی من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نشین سشے لکہ دک خلق دا پاربا دخ کمال او اولاد دابا دا نعمت حقیقی اغا مقام نحاضلی کا لکہ مال او اولاد دا مسلمان دا پارا نعمت دا دے کنا چی دا مسلمان اولاد نیک چیوی نو اگا چی کم عبادات کئی کم دعاگان غواری کم اعمال کئی نو دے بس کئی دے خپل والدین تبا دا اغی ایسال ثواب کی گی دا اغی ثواب با وطور رسی دا اغا دعاگان با وطور رسی دا اغا صدقی با ورپسی ور رسی دا اغا اعمال جی کم در اغا با ورپسی ور رسی او مال
چې د بچتا زکات په ور کړی چته صدقه به ور کړی چته چا غریب سره به خېګړه کړی چته د چا یتیم خیال به ساتلی چرته د چا کونډې د کندر د اغي خیال به ساتلی چته د گاونډي خیال به ساتلی چته د ورور خیال به ساتلی چته د خور خیال به ساتلی ٹھیک شو انو دک چیزونه دا دک کمال د انسان د پاره غټه فائدہ راغوري ښا ٹھیک شو جی واولائک هم دک خلق اصحاب النار دوزخیان دی هم پیها یبدی پدی دوزخ خالدون ہمیشہ اوسیدون کی مثل ما ينفقون مثال دا چه خرچ کئی دی فی هذه الحیات الدنیا پجوندری دنیا کی کمثل ریح پشان داغی ہوا دے پیا چوی پدی کی سرن اغا تیزی اصابت چی اورسی حرث قوم فصل دے او قوم تا ظلمو انفسهم چی ظلم کون کی پخبر دانونو باندی فا اہلکت ہو پس اس وزی دق کی فصل لراب نو علماء ذکر کی وی دا دے انسان دا دق کی نیکون تعبیر پا فصل سر شوی دے نو پا فصل باندے چی کلا گلی راشی کلا پی سیلی راشی کلا پی طوفان راشی نو دا فصل ختم کی دیتا نقصان رسی نو دقا سی دا کفر او دا ریا چی کم دکنا دا دی انسان دا نیکی دا اس وزی دا ولا ختمی کی خواه وما ظلمهم اللہ ظلم ندے کڑپ دی باندی اللہ تعالی ولیکن انفسهم لیکن دی پخبل دانونو باندی یظلمون ظلم کون کی جس چلیو کو بی اختیارهم الکفر چی کفر اختیار کخا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذو من سیتاسو بطارتن اغراز داران محبت اغباتین محبت من دونکم ما سواستاسنا لا یعلونکم دی لحاظ نکی استاسو پا حق کی خبالن دا بغصکی حتی دا حد نسیوا بغصاتی دی مسلمانانو سرا اللہ مسلمانان منع کئی چی گوری دا غیر مسلم چری مستاسو دوستان نشی کی دے دی سر بخپل دزڑ رازدارانا تعلق نساتی دی تا بخپل کمزوری نوئی دی نبا توقع نساتی ذکر دک استاد دوستان کی دے نشی او چې کم الله مونږه تاسو طویل دي چې کم تاسو دوستان نشي کېدی کنه هغه مونږ له په هغې باندې ډډه لګولم نه دي پکار بیا ښه ځکه الله او د الله پیغمبر ویلي دي چې دا قصې دي دا یهود او نصارا دا ستاسو دشمنان دي مونږه لګیا یو بس د پلان کې چې کم در هغه زمونږ دوست دی پلان کې زمونږ دوست دی ښه جی ودو خیری ما آسانتم چی تکلیف در رسی تاسو تاب قد پتا کیک سرا بدت البغضاء ظاہر شوید غبوز او دشمنی دی من افواههم دخلود دینا وما تخفیا چی پتی صدورم سنید دی اکبرو دا خلو دشمنی دا مما ظهرا چی کم خبر دا دی دخلین صادری گی خواب نو دا مسلمان سر دا دی کافر دا دشمنی چی کم دا کنا دا بتر اغی وقت پوری چی ترکمی پوری دی مسلمان سر ایمان دے لکہ کافر تستا دا مال ضرورت نشتے ٹھیک شوا کافر تستا دا نور چیزونو ضرورت نشتے دا کافر دشمنی چی کم دنا اگا صرف ستا دا ایمان سر دخوا اگا تانا ستا دا ایمان دا عظیم دولت اگا ستلغواری ذکر دک عظیم دولت اگئی سر نشتے نا چی کم شے اگئی سر نشتے کنا نا اگا دولت اگئی پتام نا پیرزو کئی خواہ ٹھیک شو ذکر دا ایمان دا چکم نعمت تے کنا دا ایمان دا چکم دولت تے دا دی ویلیو دا دی اہمیت پا منگا تاسو تعالی پتو لگی کنا چکلمو دا مجازی سترگ بندی شی او دا حقیقت سترگ موکولاو شی خواہ قد پتا کیک سراب بیاننا بیان کری دی منگا لکم الآیاتی تاسو تنشانات دا قدرت پل ان کنتم کچرتی تاسو تاقلون عقل لرون کی نسبو کوئی تاسو بجے کم در دی سر دوستانہ تعلقات نساتی خواہ ہا انتم اولائی تاسو آخلقی تحبونهم تی تاسو محبت کوئی دی سراب مغبعضهم ایاکم چی اغی تاسو سر بوس کئی تاسو بو سر بیام دوستی کوئی ولا يحبونكم دی محبت نساتی تاسو سراب وتؤمنون او حال دادی تاسو ایمان ناولون کی بالکتاب کلی پتمام کتابونو باندی تاسو خود اغی کتاب منی تاسو دا اغی پیغمبر هم منی خو کمی خو پا اغی کی دی چی اغی ستاسو کتاب و ستاسو پیغمبر نتسلیمی خواہ خجیب
وَإِذَا لَقُوكُمْ کله چې ملاقات وکړي دی تاسو سره قالوا نوای دی آمنا ایمان راوړل دي مونږه وإذا خلوا کله چې یوازې شي دی عضو چی علیکم الانامل پتاسو باندې سرونه د ګوتو خپل د غصې د وجنه مطلب دا دی چې کله تاسو سره مخامخ شي کنه او تاسو باندې وس نه رځي کنه نو بس د لری نه بدر تدواړه لاسه سوجت کیږي سلام او ډیر د خوش اخلاقی او ډیر د تابعداري اظهار وکړي خو چې کله لری کله ستاد نظر نه پناشي کنه نو یو لسته بدر پس راو غري و چې د داسې کوم دې داسې دی او د چې کم نه هغه یرب چې څو وخت په زما په لاس په نه راځي داسې به سره وکړم نو ٹھیک شو نو اکثر نن چې کم نه هغه په دنیا کې دغه منافقت ډیر زیات دی او دا یاد ساتئ چې دغه کیفیت دا د بزدل او د کمزوري سړی کاری کا چې کم شجاع سړی کم بهادر سړی کنه دا هغه دوستی به مخامخي او دا هغه دشمنی به مخامخي خو چې کم سړی منافقت کوي کنه چې مخامخ تا سره چې کم نه هغه خوب خوګه پستا وستو نو دا سړی بهادر نه دی دا بزدل دی دا کمزوري سړی دی دا د کمزوري خلقو خبرې ښه پوهیږئ تاسو نو د کمزوري خویونه به په ځان کې نه راولو او د الله او د الله پیغمبر مونږ ته حکم کوي چې څه دی دورنګي چوړ کر یک رنګ هو جا دا دورنګي پرېږده دورنګي پرېږده بس سوکا یا خو چې کم دی که نه سراسر موم هو یا سنگ هو جا یا سمه ګټه شه چې یو طرف ته شي سم سخت شه او یا سم نرم شه لکه د موم په شانتې نو دغه منافقت په لرې کوو د خپل ځان نه خو ما درته ووي دغه منافقت دا د بزدل او د کمزوري خلقو کاري ښه جي قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موتو مړ شي تاسو بغیظکم هغه په غصې خپلې سره ٹھیک مې وي صحیح دی وَإِذَا خَلَوْا کله چې یوازې شي دی یعضون چې جیل کوي علیکم الانامل پتاسو باندې سرونه د ګوتو خپلو من الغیظ د وجې د غصې نه قل وتو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موتو مړ شي تاسو بعیظکم په خپل غصې سره ان الله بشک الله تعالی علیم علم لرونکی بذات الصدور پر رازونو د سینو باندې ان تمسسکم کچرته ورسی تاسو ته حسرت سقحال غنیمت یا فتحه نو تاسو هم خپه کیږئ په دې باندې چې مسلمانانو ته کله فتحه میلاو شوه مال غنیمت ته میلاو شي کنه نو دی به اسې د دننه سوځېدل ښه اسی به چې کم نه هغه د دی په دې زړونو کې هغه بغض او حسد او عناد پروت و حالانکې څه کولی نه شي لکه انسان یو 50 ځله دی چې کم نه هغه دی د حسد وکړي دی د بغض وکړي دی د بدنیتي وکړي د الله فیصله خو نه شي بدلولی که نه یاره دی د ځان له سر له دا دړۍ را خلاصه کړي خو څه کولی نه شي د فیصله هغه به سي کېږي به هغه چې کوم الله ته خوښوي نو ما درته تقریبا روزانه درته دا شعر وایم چې مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے سچ اللہ تا منظور یخ کیږي یو سړی دی تا ته ډېر بد وګوري خو کېږي به هغه چې کوم د الله خوښوي وَإِن تُصِبْكُمْ کچرته ورسي تاسو ته سیئة څه تکلیف یفرحوا بها نو خوشحالېږي په دې باندې وَإِن تصبروا کچرته صبر وکړه تاسو وتتقوا او ځان مو ساتئ څه وتتقوا او ویریږئ د الله تعالی نه ځان مو ساتئ د دی د دوستۍ نه لا یضرکم نو تکلیف نه شي در رسول تاسو ته کیدهم هغه دشمني د دی هغه فریبونه د دی شیئا د څه څیز نه ان الله بشک الله تعالی بما په هغه څه باندې یعملون چې عمل کوونکي دي محیط احاطه کوونکي دي وَإِذْ غَدَوْتَ پا وقت چې سبا کتا من اهلکا د آل خپلنا تبوئ المؤمنین چې مقرر کول تا مؤمنانو لرا مقاعد للقتال مقاعد پاغه مورچو للقتال د جنگ کې د احد د میدان واقع ده علماء لیکلي دي وایي مخکې رکوع کې به هغه د کفارو بغاوت او د دشمنۍ او د عناد ذکر و نو په دې صورت کې ذکر د جهاد دی چې د دغه کفارو د دې دشمنۍ د دې د عناد او د دې د بغض علاج چې کم دی که نه هغه به په جهاد سره کېږي چې جهاد کې که نه نو دی به د سړي زامني خو چې جهاد نه کې که نه نو هر سړی به چې کم نه هغه به درته سره سترګه ګرځي
ابل هر سړی مې تسری سترګه به تسره کړي. نو اسلام وای مسلمان ته چې کمندر هغه ځان نه چې کمندر هغه لومبړ م جوړو. ته کوشش دا کو چې ته چې کمندر هغه ته ډیپنس نه کې. ته صرف د ډیپنس لپاره نه بلکې ستا کیفیت پدای چې تب دا کافر چې کمنه هر ټیم به دباو ساتي چې کافر ستا د ایمانی جذبې نه دی متاثر چې دی سر اوچتولو ته تیار ښه. ٹھیک شو. او دا یاد ساتئ چې تر کومې پورې مسلمانانو کې دغه جذبه یې که نه نو چرم د کافر جرت څه دی. د کافر جرت څه دی. لکه مثال به دله درکمه که نه دا لغون ته کې مخکې په دې دنیا کې د اسلامي چې کمندر هغه یو سالډ بلاک موجود چې هغې ته به خلافت عثمانیه وي. خلافت عثمانیه خو چې اگر چې یو کمزور خلافت یو کمزور نظام ډېر کمزور خو چې تر کومې پورې د خلافت عثمانیه چې کمندر هغه بنیادونه موجودو که نه نو د یهودو او د نصواراو جرت پسو چې دی په بیت المقدس کې یو خښته قدر ایښی وی یو خښته به هغه به نشوه کېښودی. او بیا مسلمانانو باندې به دومره د حد درجې نه زیاتې به هم نه کو. د مسلمانانو د حقوقو خیال به هم ساتو. خو چې کله نه د خلافت عثمانیه بنیادونه ختم کړل که نه د مسلمانانو په مابین کې هغه بګاړ پیدا کو. نن چې کم دی که نه د یهودو هسې په دې مسلمانانو باندې عمل یې وکړې ٹھیک شو. تقریبا 1923 کې چې کم نه دی د خلافت عثمانیه هغه د خلافت اختتام کړی دی. نه د هغې نه پس وګورئ د دنیا تاریخ روزانه چې کم نه هغه د تاریخ پاڼه به د مسلمان په وینه باندې دا به رنګ وي. د تاریخ هره پاڼه چې کم دی که نه ته به د مسلمان په وینو باندې رنګ وي. وجه دا ده چې د مسلمانانو هغه قوت ختم شوی دی. نو مسلمانانو له پکار دی چې دی به جهاد کوي خجی. وَإِذْ غَدَوْتَ پا وقت چی سبا کتاب من اہلکا دا آل خپلنا تبوئ المؤمنین چی مقرر کول تاسو مومنانو لرا مقاعد للقتال پاغا مرچو دا جنگ کی. واللہ واللہ تعالی سمیون اوریدون کدے علیم علم لرون کدات تے. نو پیغمبر علیہ السلام اگر سلویق یا 50 کسان دی کم دی کنا دی مقرر کل پا جبل الرماد باندے جبل الرماد باندې دی مقرر کړل. ورته وی کوم جنگ وګټو او کوم ارسو وکړل کنه خو تاسو به د دغه مقام نه براکوزیږئ نه دا مورچه به خوشي کوئ نه. که جنگ وګټل شوکار سو چې تاسو به دا مورچه سنبال ساتئ. نو علما ذکر کوي کنه وایي چې ابتدا کې مسلمانانو ته الله تعالی فتح ورکړه کنه او دا کفار دی لاړل میدان د احد په دې میدان نه وتښتېدل. نو دغه مسلمانان چې کم په دې جبل الرماد باندې دغه مورچه کې ناستو کنه او دا ټول انتهایی ماهر تیراندازو ماهر تیراندازو. نو دی چې وکتل کنه چې مسلمانان لاندې مال غنیمت راغونډي نو دی چې وی یاره دا جنگ خو مسلمانانو ته الله فتح ورکړه. اوس وی زمونږ دلته کې په دغه مورچه کې دا ناسته وي دا څه فایده نه کوي. نو د دغه کې لښکر چې کوم امیرو هغه ورته وی مه ځئ. ناغه سره تقریبا 10 کسان پاتې شو او 40 راکوز شو. نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله عنه چې دغه ټیم کې لا ایمان نه وروړی کنه هغه چې وکتل چې دغه مورچه صدا دغه مورچه کې صرف یو څو کسان دي. نو ابو سفیان ته وی تاسو واپس لاړ شئ او د حضرت خالد ابن ولید په هغه مورچه باندې درستو طرف نه راتاو شخه. ٹھیک شو. نو مسلمانان د دوو ډالو نه چې کم در هغه د دواړو سمتو نه په مسلمانانو باندې حمله شوه. مسلمانان په منځ کې راګیر شو. ٹھیک شو. نو علماء کرام ذکر کوي وایي دغه وخت کې مسلمانانو ته لغون ته کې هغه تکلیف ورسېده. اذا همت پا وقت چی قصدو کو طائفتان اغی دو ڈلو منکم د تاسونا ان تفشلا دا چی بے حمت شیدئی. علماء کرام ذکر کئی اگر دو ڈلی سوکوی بنو سلمہ او بنو حارسہ دا دو قبیلی ویقا. واللہ واللہ تعالی ولیہما معاونو مددگار دیو وعلى الله پا اللہ تعالی باندی فلیتوکل المؤمنون پکار چی بروس دیو کی مومنان. ولقد پتا کی سراب
نصرکم الله مدد کړي والله تعالی تاسو ببدرین په میدان بدر کې وانتم اذلة په وخت کې چې وی تاسو ډیر زیات لګ 313 او په هغه ستاسو چې کم هغه اقتصادي قوت هغه ډیر زیات کمزورې وکړه. ما درته ویلو چې سوي صرف او صرف چې کم در او یا اوخانو ورسره او سو اته ورسره تورې وي او 2 ورسره اسانو. ٹھیک شو د دې نه علاوه نور چې کم هغه جنگي اکوپمنټ شو کنه هغه مسلمانانو سره نو هغه وسلې ورسره نه وي هغه توري ورسره نه وي نیزي ورسره نه وي او د هغې نه باوجود الله تعالی فتح چې کم در دی مسلمانانو ته ورکړې وه. خجي فاتقوا الله ویریږئ د الله تعالی نه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ د مدد د الله تعالی چې الله تاسو له فتح درکړه او ستاسو دشمن یې د پکه. نو علماء کرام ذکر کوي واقعه د بدر چې کومه وکنه نو دا 17 رمضان المبارک او سن 2 هجری وخه سن 2 هجری 17 رمضان المبارک چې کم دی کنه او د عربو ګرمي چې کم نه هغه ګوره سره سمه نه ده. نن چې کله لاړ شئ کنه نو تاسو ته به پته ولګي چې د دې دومره سهولیاتو نه باوجود هلته کې د ګرمۍ هغه شدید کیفیت وي اکسټریم حالات یې هلته کې. ٹھیک شو نو مطلب دا چې په هغه وخت کې چې کم نه صحابه کرامو د دې ګرمۍ په دې موسم کې او په دې سختو حالاتو کې د دشمن خلاف ولاړ دی جهاد کوي توره چلی دا څنګه کیفیت و. صحیح شو خجی استقولوا پاوک کی چوی تا للمؤمنین مؤمنانو تا علن یکفیکم آیا کافی ندستاسو دا پارا اللہ تعالی ایومدکم دا چی مددو کستاسو ربکم رب ستاسو بی 3,000 پدریو سرا من الملائکتی دا فرشتیونا منزلین چراتلون کی دا اسماننا. پیغمبر علیہ السلام دی صحابه کرام تیوی صحابه خفکی گئی ما دا اللہ مدد بدر سر رازی. نو علماء ذکر کئی وی دا غزوہ بدر متعلق چی کم دکنا غزوہ بدر متعلق یو آیت کی علی یکفیکم ربکم ب3,000 دری ذرا بل آیت کی ب1000 من الملائکت مردفین ذرالل اور پسی ب5,000 15 ذرا وی دا سماجروا. نو دا دی متعلق علماء کرام ذکر کئی کنا د دې متعلق د علماء کرامو رائے دادا چې په دغه وخت کې د کفارو چې کوم لښکرو نو دا 1000 کا 1000 نو د الله تعالی د طرف د فورن حکم د مدد رالی چې تاسو سره 1000 فرشتي چې کوم دي کنه دا به مدد د پاره راغلي. وای چې لک ساعت تیر شي کنه نو بیا یو پروپاګاندا خورا شوا د مکی دی کفارو چې کم دی کنه یو پروپاګاندا خورا کړه چې څه چلې یو د مکی له 3,000 نور چې کم در هغه امداد را روان دی 3,000 نور مدد را روان دی او دغه په جنگ کې د پروپاګانډو ګوره ډېر غټ کرداري ښه ځکه هغه همت او حوصله ورسره ختمیږي ښه. نو الله تعالی د مسلمانانو د دغه کې همت او د حوصلې د برقرار ساتلو دپاره ارشاد وفرمایه چې مسلمانانو خفه کیږئ ما که دی له د 3,000 امداد راځي نو تیارې 3,000 فرشتې چې کوم ده هغه تیارې دي بس درځي امداد دپاره تاسو سره به هم 3,000 فرشتې نورې درځي ښه. حالانکه یو فرشته کافي به د دی دپاره ښه یو فرشته کافی وا. علماء ذکر کوي وای دا 1000 او 3000 او 5000 دا ولی وای دا د مسلمانانو د دغه قلبي اطمینان د پاره چې د مسلمانانو زړه مطمئن وي ځکه انسان د تعدد نه زیات متاثر کیږي تعدد نه زیات متاثر کیږي. خاجی بلا حق خبر دا ان تصبروا کچر تاسو صبر کو پجنگ کی وتتقوا اوزان مساتد چانا د مخالفت د حکم د الله تعالی نه وتتقوا او پرهیزګاری مو اختیار کړه یاتوکم نورا بچی تاسو ته من فورهم پوری طور سره هاذا چې دا په دقیق ساعت کې یمددکم مدد بکئی تاسو ربکم رب تاسو ب5,000 من الملائکتی په 5,000 فرشتو سره مسومین چې نشاندار کړی شوی بی. علماء کرام ذکر کوي چې څه چل بو مسومه بالعمائم پټکی به والی کا
وما جعله الله ندے گردولے اللہ تعالی دغه تعدد د فرشتو الا مگر بشرا لكم خوشخبری استاسو د پارا ولتطمئن قلوبكم به دا چې مطمئن وي زړونه استاسو په دې سره ومن نصر نجراتل د مدد الا من عند الله مگر د جانب د الله تعالی نه دی من عند الله العزيز الحكيم د جانب د الله تعالی نه چې غالب دی زورور دی او حکمتون والده نو العزيز بهلاکت الكفار چې دا کفار هلاک کینو الحکیم حکمتون والده بنزول الملائکات فرشتی نازلی خواب لیقطعا دا چکٹ کی طرفا جڑی من الذین دا خلقنا کفرو چی کافران شوی دی او یکبتهم یا چرسوا کی دی لراب پینقلبو پس واپس چی دی خائبین نامرادا لیس لکان اشترستا دا پارا من الامری دا فیصلین شیون دا سسیز او یتوب علیہم یا چی اللہ توفیق ورکی دیتا دی ایمان دا توبی توفیق ورکی او یعذبهم یا چی عذاب ورکی دیتا فإنهم پس بیشک دی ظالمون ظالمان دی چی اللہ تعالی وی لیس لک من الامر شیئن اے دا اللہ پیغمبرہ اے دا اللہ پیغمبرہ اللہ تعالی دی خپلو بندگانو تا چی موقع ورکی کنا نا دی خپلو بندگانو متعلق اللہ تا علم دے چی یا خوب ددک انسان ددک انسان تبا اللہ تعالی دا توبی توفیق ورکی دے با ایمان ناری ایا بدائی چی دد پا اولاد کی با اللہ تعالی مومنان پیدا کی خواہ ٹھیک شو جی کم دے وللہ رپار دا اللہ تعالی دی ما غطول شیدنا پس سماواتی چی پاسمانونو کی دی وما فی الارض یوا چی پس مکہ کی دی یغفرو بخنا کئی لمن یشاوا چاہتا چی غواری اللہ تعالی ویعذب عذاب ورکی من یشاوا چاہتا چی غواری اللہ تعالی واللہ اللہ تعالی غفور بخون کے دے رحیم مہربانی کون کے ذات تے یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو لا تاکل الربا مقریتا سسود لراب اضعافا پزیاتی سرا مضاعفتا سرد زیاتینا واتقوا اللہ وریگی دا اللہ تعالینا لعلکم تفلحون دید پارچی تاسو کامیاب شئی نو علماء ذکر کئی وی ربط رکو دا مخ کی رکو سردا دے کنا چی پا مخ کی رکو کی ترغیب علی الجہاد اوشو چی مسلمانانو تاسو جہاد کوئی جہاد مپریک دی او پدی رکو کی بیان دا منع دا ربا دا چی گواری سود مخوری ذکر دا صدے دا ربا دا سبب دے دا جمع کولو دا مال دا پارا او جمع دا مال دا سبب دے دا بزدلی خواه چی سمرا دا انسان پسڑکی دا مال مین سیوائی کنا نہ دے سی دد چکم دد پزڑکی اگا بزدلی دد پزڑکی چی کمدر ددک کی آسائشات و محبت زیاد ہوئی نو دے انسان تا اگا آسائشات اگا اسباب اگا عرص پر خودل دا بیا گران بھی خواہ ٹھیک شو جی کم دے جی واتقوا اللہ یریگی دا اللہ تعالیٰ لعلکم تفلحون دا دید پارا چی تاسو کامیاب شئی واتقوا النار اللتی ذان بچ کئی دا اورا غناب اعدت چی تیار کڑے شوے دے للکافرین دا پار دا کافرانو بتحریم الربا چی دا سود دا حرمت نسکی دا اغین انکار کئی نو علماء ذکر کئی واتقوا النار اللتی گورزان بچ کئی دا سود دا خوراک چی کم دے کنا دا دا جہنم اور دے گورے دا سود خوڑل گورے دے کم دا دا جہنم اور دے نو گورے نن اکثر معاملات زمونگا ساسو پسود کی دیخوا او اکثر دا سی خلق چاگئی جے کمدر حغزان تا اگا ویل ریلیجیس وی اگا دیر متشری دیر پاک واغئی ہم گورے دا دی سود پر اعلانت کی اخت دیخوا ہم دا دی سود پر اعلانت کی اخت دی کوشش پکو چے گورے خپلم دان دا چی کمدر دا دق کسی دنو ساتو او گورے نور خلق ہم دا اگئی دا منی دا اگئی دا روکتام کوشش پکو خواہ ٹھیک شوا خصوصا نن سبا دا بینکنگ دا چکم سسٹم دے کنا نو دا بینکنگ پر سسٹم کے اکثر معاملے گورے دا سودی دی خواہ اکثر معاملے دیر خلق دا سی چاگئی جے کم دن حقا پا بینک کی پیسی کی دی کنا نو کلا وطا پراپٹ وینو کلا وطا منافع وینو کلا وطا انکم وینو کلا جے حالانکہ سرے حالانکہ نوم پا بدلولو سرا دیو سیز حکم نبدلی گی گورے خواہ کتا سواتار سوائی کنا خوشی اخ کدئی اگا سود دینو نو زان بتینا ساتو خواہ
ځان به ترې نه ساتو. اکثر چې کم دی که نه اکثر خلک راشي موږ ته وایي جي پلان کې بینک کې مې چې کم نه هغه دا پیسې ایښودې دي نو د دې څه حکم دی نو موږ ته نه هغه نوعیت معلوم کړو. نو اکثر چې کم دی که نه اکثر مسلې ګورې د سودي سیستم دی. نو موږ تاسو به ځان د سود نه ساتو ګورې ښه ځکه د سود یوه روپۍ چې کم دی که نه ستا د دغه حلالو پیسو نه هغه ټول برکت اوچتوي ښه. د میزان بینکونو عام طور سره چې کم ده نه د دې علماو د تحقیق مطابق چې کله پکې سړی پیسې کېدي که نه نو هغې وخت کې هغه نوعیت ته به کتی شي ځکه اکثر پکې هغوی چې پیسې کېدي نو هغوی تا سره د مضاربت یو عقد کوي. د مضاربت چې کم ده نه هغه یو عقد کوي. نو که چېرته هغه د مضاربت هغه عقد وي ټیک شوه او بیا تا ته پته وي چې دا دی کوم کاروبار کوي دا حلال دی نو بس او تا ته چې ته فکس ډیپازټ یې درته نه ایښودی چې تاله به پکې موږ دومره پرسنټه درکوو ټیک شوه ځکه خامخا هغوی چې کوم نه هغه بینکران اکثر تا ته وایي چې پرافټ اینډ لاست ته به چې کوم نه ګټه هم کیدی شي نقصان هم کیدی شي. که چېرته داسې خبره وي نو بیا اټس اوکې صحیح دی. خو که چېرته هغوی تا ته وایي چې نه نقصان پکې نشته بس تا ته به ډوبېږي او کار څه کېږي تا ته به دومره پرسنټه 10% په میلاویږي 8% په میلاویږي 12% په میلاویږي ټیک شوه. نو که چېرته تا ته دغه پرسنټیج مقرر کړه چې ستا د دقې پیسو دومره پیسې به راته اضافي میلاویږي نو دا سود دی بیا د دغې نه به ځان ساتو ټیک شوه. خو که چېرته تا ته چې کم دی یو فکس ډیپازټ یې درته ونه ښو چې لکه دوره وی او تا ته وایي چې مضاربت دی حلال کاروبار پې کېږي نو بیا ټیک دی صحیح شوه. واطیعوا الله تابعداري وکړئ د الله تعالی والرسول د پیغمبر د الله تعالی پس کې فی ترک الربا د سود په پرېښودو کې ښه لعلکم ترحمون د دې دپاره چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. نو علما ذکر کوي وایي د نن دور د مسلمانانو د دعا د عدم قبولیت وجه دا ده چې مسلمانان ټول چې کم نه هغه معاملات دا په سود کې دي ښه نو چې سودي معاملات کېږي د دعاګانو د قبولیت هغه اثر به ختم شي. نو دا چې کوم یهود او نسوارا دي که نه نو دا په یو سوچه سمجه منصوبه یو ډېر ویل پلانټ باندې یو ښه بهترین منصوبې سره راځي هغوی ښه نو لومبې په دې مسلمانانو باندې هغه د سود هغه خبره یې پکې عامه کړه نو د مسلمانانو د دعاګانو د قبولیت چې کوم اثر هغه ختم شي ښه نن مسلمان چغې وایي بس دقه خیر خیریت دی ښه وجه دا ده حضور فرمایي چې سړی مطعمه حرام د یو سړي خوراک په حرامي وملبسه حرام د هغه کپړې به حرامي و د دې انسان بس د بدن هر یو نوعیت هغه به په حرامو کې د الله به د دې انسان دعاګانې نه قبلوي ولې به نه قبلوي وجه به دی چې د ده هر څه به په حرامو کې نو نن ګورئ تاسو نو ټیک شوه جي وسارعوا ٹھیک تے جی وسارعوا تلوارو کی تاسو الى مغفرت اغا اسباب د بخنتا من ربکم د جانب د افساسنا وجنتنا واسباب د جنت عرضها چی پراحید دی السماوات په مقدار د اسمانونو دا والارض او د ځمکې دا اعدت چې تیار کړی شوی دی للمتقین د پاره د ځان ساتونکو چې کوم څه کوي د ریا نه ځان ساتي نو ګورئ ستاسو ذهن کې به دا راځي چې الله تعالی دلته کې وایي چې د دې جنت پراخي چې کوم نه په مقدار د ځمکې د اسمان ده حالانکه ادنا جنتي ته چې الله جنت ورکوي نو هغه به د دنیا په لس چندی نو دلته کې د ځمکې د اسمان دا مقدار ولې ذکر کول وایي د دې وجه دا ده که نه چې زمونږ ستاسو په نظر کې د ځمکه او اسمان دا د ټول نه لوی مخلوق مونږ ته ښکارېږي لکه مثال به یې درکړم که نه هغه د یو بوراق او د یو ډنډوکرا یو بل سره دوستي شوه ټیک شوه نو دا بوراق چې کوم دی که نه یو ځلې دې کوی ته راغلی د ډنډوکرا د ملاقات له نو دې ډنډوکرا ته وایي تا ته پته شته بهر خو یو ډېره لویه دنیا ده ډنډوکرا ورته وایي ښه د دې کوی په نیمه به وي هغه بوراق ورته وایي نه دا کوی څه شی دی وی ښه د دې پوره کوی عمره به وي بوراق ورته وایي نه د دې نه هم لویه ده هغه ډنډوکرا ورته وایي نه منم ولې هغه ډنډوکرا صرف هغه کوی لیدلی چې بس داسې به راتاو به شه که نه نو د هغه ټوله دنیا هغه ته اخکه کوی ښکارېده ښه
نو مونږه تاسو تم صرف چې کمنه د ازمکه او د اسمان دغه ښکاریږي، حالانکه مخلوق د الله دومره پراخه دی کنه چې ما تاسو ته ویلیو چې د یو د دې ځمکې نه د لومبي اسمان پورې د برق په رفتار باندې چې ځي کنه نو د 500 سال مسافت کې به چې کمنه اسمان ته ورسي. نو د برق مطلب سره د سپیډ اف لایټ د رڼا چې کم رفتار دی، مطلب مثال به درکم کنه که د دې ټولې دنیا نه تاسو یو لس پیرې یو تار راتاو که کنه او د تار یو سر ته سویچ لګېدلی دی بل سیټ ته لایټ دی کنه نو زما په او څه چل یې وکړو دغه تار لس پیرې د دې ټولې دنیا نه چاپېره کړو یو سر ته دی دا سویچ ولګو کنه نو تقریبا په سیکنډ کې دننه دغه لایټ چې کم دی دغه کرنټ د دې دنیا نه لس پیرې به چکر لګولی یو اپله بلب ته به رسېدلی دومره رفتار دی ګورې ښه. نو چې په دې رفتار دی نو 500 کالو کې به لومبي اسمان ته ورسي، نو بیا دویم اسمان ته، بیا دریم ته، څلورم ته، پنځم ته، شپږم ته، اووم ته، عرش معلا، سدرة المنتهى، مقام الدنا، فتدلى. علماء کرام ذکر کوي وایي دغه مقامات چې کوم دی که نه د انسان عقل د انسان سوچ د انسان عقل د انسان سوچ محدود دی او د الله قدرت لا محدود دی. نو د الله قدرت د الله محدود قدرت ته هغې اندازه به موږ په دې خپل محدود عقل باندې نه لګو. ٹھیک شوه جي کوم دی جي اعدت چې تیار کړی شوی دی للمتقین د پاره د ځان ساتونکو خلقو الذین خلق ينفقون چې خرج کوي دی مالونه خپل فی السراء پس کې په فقر کې والضراء او په شدید تکلیف کې والکاظمین الغیظ او سکون کې د غصې وي والعافین عن الناس او معافي کوونکي وي د قصور د خلقنا والله الله تعالی يحب المحسنین محبت ساتي د نیکو کارو سره. نو صفت الله د دغه متقیانو چې ذکر کوي کنه لومبه ينفقون في السراء والضراء سکی انفاق کوي. نو انفاق عام خبره ده ضروري نه ده چې صرف د مال خرچه کولی. نو علماء کرام ذکر کوي وایي د دې مطلب دا دی کنه چې یو سړي باندې فقر دی نو د فقر په حالت کې دی هم دی بل انسان د پاره خیر تلاش کوي، د خود غرض نه جوړیږي، د خود غرضي نه کوي. ځکه علما ذکر کوي کنه وایي د مسلمانۍ د ټول نه لویه خبره دا ده چې دی به مخلوق کې خدا ته خیر رسوي. خیرکم خیر الناس من ينفع الناس د الله پیغمبر ارشاد فرمایي کنه وایي په انسانانو کې بهترین غوره هغه دی چې څه وایي من ينفع الناس چې انسانیت او خلقو ته فایده رسوي. مسلمان یې نه دی ویلي ګورئ. نو علما ذکر کوي یو وسیع پیمانه باندې د الله پیغمبر مونږه تاسو ته یو پیغام راکوي چې ګورئ تنګ نظري به نه جوړېږي د خلقو تبا که هغه د هر مذهب د هرې طبقې سره تعلق ساتي ته به هغه ته د فایدې او د خیر د رسولو سوچ کې ته به هغه ته د خیر د رسولو سوچ کې ته به چې کمنر د هغه د خود غرض نه جوړېږي. د پسرا نه مطلب دا دی ٹھیک شو جی والضراء په شدید تکلیف کې والکاظمین الغیظ او سکون کې د غصې وي چې غصه پې راشي کنه نو ګورئ دا غصه نه ده دا ډېر ناکاره شی دی. نبی کریم فرمایي کنه چې لا تغضب دا غصه چې کومه ده کنه دا تزیل العقل د انسان د عقل دا زایله کوي. نو چې کله انسان باندې غصه راشي کنه نو د بیا چې کمنر هغه دماغ کار نه کوي اکثر راشي و یاره په غصه کې مې داسې وکړل وایي نیم پوه شوی نو ګورې غصه چې در باندې راله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي کنه صحابه کرامو ته وی صحابو تاسو پیژنئ پهلوان څوک دی زورور څوک دی صحابه کرام ته وی د الله حبیب هغه سړی زورور دی چې څوک ورسره د کشتۍ مقابله نشي کولی څوک یې راغورځولی نشي. حضور علیه الصلاة والسلام ته وی نه دا زورور نه دی دا پهلوان نه دی پهلوان هغه دی چې د باندې غصه راله او د خپله غصه اوسکله د خپله غصه کنټرول کړه د خپله غصه چې کمدن هغه یې دباو کړه د خپله غصه کمپریس کړه دغه سړی چې کمدن هغه پهلوان دی. نو مونږه تاسو په پوزه مچ نه پرېږدو مونږه تاسو یو سړی چې کمدن هغه لغون ته کې تېره خبره وکړي که نه نو بیا شیطان مونږه تاسو پړسئ چې وګوره که تا ورته غږ ونه کړو خلک په وایي چې دله دی
خلق په وای چې تاسو نه چی کوله، خلق په وای چې به خوند دی. ګوره یاد ساتئ دغه زمونږ ستاسو د ټول نه لوی هغه د لوی حماقت دی. او یاد ساتئ چې کم طاقتور سړی هغه به بدله نه اخلي او به معاف کول کوي، او چې کم کمزور سړی هغه به بدله اخلي. پوهیږئ تاسو د الله پیغمبر ارشاد فرمایي چې ویسره غصه لا تغضب، غصه به ګورې نه کوي، غصه به کوي، غصه کیږئ به. غصه د انسان په عقل پرده راولي. نو ډېر کارته انسان د غصې په حالت کې چې کومې فیصلې کړي که نه په هغې دې همیشه لاس وړي، همیشه دپاره دی په هغې باندې لاس وړي. نو ډېرې فیصلې به د غصې په حالت کې نه کوو، دا غصه به کنټرول ساتو. او ګورې یاد ساتئ دا غصې ګورې صرف مونږ تاسو لا کمزورو ته راځي. کمزوري سړي ته چې کمدن هغه بیا د دې کمزوري ته د خلکو بلډ پریشر وبای کېږي، غصه هم وله ورځي، او دی چې کمدن هغه دی په ځان هم نه پوهېږي. زه ویم چېرته چې کمدنه داسې وکړه اکثر دغه وکړي وایي د دې پلان کې بلډ پریشر های شوی و. نو زه ورته وایم ځه د دې چوکۍ یو معمولي غونته کې سپی نه دی، معمولي غونته کې سپی د هغه په مخ کې ته بلډ پریشر های که ته د هغه نه یو څپېړه وباسه. دا بلډ پریشر نه چې دا ټول هر څه به دله سم کړي. ٹھیک شو؟ نو مطلب دا دی چې غصه ته به ستا د طاقت اندازه به هله لګي چې ته د خپل طاقت مساوي سړي سره چې کوم دی هغه مخامخ شي او داسې خبرې وکړي. بیا د کمزوري سړي دپاره خو هر سړی پلار دی. ٹھیک شو جی؟ والکاظمین الغیظ اسکن کې د غصې وي، والعافین معافي کوونکي وي عن الناس د خطاګانو د خلقنا. والله الله تعالی يحب المحسنین محبت ساتي د نیکو کارو سره. والذین خلق اذا فعلوا ورکل چوکدي فاحشة یو د گناه کار او ظلموا یا ظلم کی انفسهم پخپل ځانونو باندې ذکر الله یادوي الله تعالی لرا سوکی اے تابو الله توبه وباسي. مطلب گناہ ته نوځي کنه نو د گناہ نه پس دې فورن او یریږي چې هو غلطی می وکړه. فاستغفروا پس طلب د بخنه کوي له ذنوبهم د پاره د ګناهونو خپلو. ومن يغفر الذنوب نشته معاف کون کې د گناهونو الا الله مگر دغه والله تعالی د الله نه ما سوا بل څوک معاف کون کې نشته. ولم يصروا همیشواله نه کوي دی علی ما پاس باندې فعلوا چې کون کې وي دی وهم يعلمون او حال دا چې دی خپويږي. نو علما ذکر کوي وایي د توبې لپاره دو خبرې ضروری دي. یو دا چې په زړه کې ندامت، او بل دا چې د کار باندې همیشواله اون کړی شي. نو بیا دغه توبه د الله په نسبت باندې قابل قبول لکه. نو علما ذکر کوي کنه و یو انسان یو ګناه ته وشو او د په دې ګناه باندې توبه وباسله، نو الله تعالی به دې د دغه ګناه نه معاف کوي تر دې پورې چې دې په دې ګناه باندې همیشواله اختیار نه کړي. پوهیږئ تاسو همیشواله اختیار نه کړي. اوس یو انسان نه بار بار یو ګناه کېږي او دې بار بار توبه وباسي، نو علما ذکر کوي چې دې توبه وباسي که نه نو الله به په دې ګناه د همیشوالي کوونکو نه لیکي، دې به الله معاف کوي. پوهیږئ تاسو خو ګوره عادت پرې نه جوړوو ښه. اولئک دخک خلق جزاء بدل دی مغفرت بخنه دا من ربهم د جانب د رب د دینا وجنات باغون دی تجری چې بیږي با من تحتها الانهار لاندې دونو د دې نهرونه خالدین فیها همیشه به اوسېږي په دې کې ونعم اجر العاملین او بهترین اجر د عمل کوونکو دی چې جنت ته الله به ورته ورکوي. قد پتاکیک سراب خلق تیر شوی دی من قبلکم مکستاسونا سنن واقعات پسیرو گردی تاسو فی الارضی پس مکہ کی فانظرو گردی تاسو کیف کانا سرنگی چاقبت المکذبین انجام دا اغی خلقو چی کم مکذبین دی کم تکذیب کون کی دا پیغمبرانو دی خواه. هذا بیان دا بیان تحقیقی دی للناسی دا پار دا نفی دا خلق و هدن ہدایت تے و موعظت النسیت تے للمتقین دا پار دا اغا مخلصین و بندگانو ولا تہنو مکمزوری کی گئی تاسو دا جہادنا ولا تحزنو غم کوي تاسو پا اغا سبندی بالجرح فی الجہادی چی پا دی احد کی تاسو تکم تکلیف را رسید لدے
وانتم الاعلون تاسو بغالبی ان کنتم کچرتی تاسو مومنین کامل مومنان. اللہ تعالیٰ عام اعلان کئی دلتا خواب چی ولا تہنو کمزوری کی گئی ما دا جہاد لگورے میں کمزوری کی گئی ولا تحزنو تاسو تا چی دا کم تکلیفونا را رسی پتا سو باندے چی دا کم حالات رازی دا پدقی خپا کی گئی ما تاسو بغالب ای دا اللہ مدد بدر سری خو یو شرط بر سرا اگا بدائی کا کامل مومن یہی خواب. نو علماء ذکر کئی دا اللہ دا مدد وعدہ گوارے دا مومنانو سر دا نظان با مومنان جوڑو گوارے خواہ. نو اگا مومن او با مسلمان کی گوارے فرق تے خواہ. او زنوام دا اللہ قرآن ارشاد فرمائی قالت الاعراب آمنا قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اللہ تعالیٰ دلتا کی دی آیت کی یو واضح قانون ذکر کی چی گوارے اسلام او ایمان دو مختلف چیزوں دی خواہ. ٹھیک شو ایمان او اسلام دو مختلف چیزوں دی. ایمان ذال لشے دے نو مطلب دا چے سنگ ایمان او اسلام مختلف دی دکا سے مسلمان او مومن ہم دو مختلف دلی دی خواہ. ہوئی گئی اس سنگا تفصیل تک زنو ٹیم بیا دیر گواری خواہ. و بیا بے انشاءاللہ چتا سبق بے ڈسکس کم دتا. یمسسکم کچر تورسی رتاسو تا قرح تکلیف فقد پتا کی سراب مسل قوم رسیدلو دی قوم دا مکی والاو تا قرح تکلیفون مثلو پا مثل دا دی وتلک الایامو داری دل دا حالاتو ندا وتلک الایامو دا بدلی دل دا حالاتو نداولو حالو رالو مونگ دی لرا بین الناسی فما بین دا خلقو کی. نو علماء ذکر کی وتلک الایام دا حالات بدلی دل. نو دا حالات بدلی دل کے ارسر آللقا فتحہ نقصان صحت بیماری غربت فقر غنا تمام خبر اللہ تعالیٰ بھی دا اڑو را اڑو. نو نن کستاسو خیالی کنا نو پا دی خپل استرگو بمولی دلی پا خپل استرگو بمولی دلی چی اللہ تعالیٰ اغا خلق چی کم اسنو اللہ شتکڑل چی کم شتو اللہ نشکڑل چی کم خکتو اللہ اچت کرل چی کم اچتو اللہ کتکڑل. نو علماء ذکر کئی حالات تی کم در دا اللہ تعالیٰ دا گردش ور کئی اللہ حالات او دا حالات بدلی دل دا امتحان دے گورے خواب. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ دا چی ظاہر کی اللہ تعالیٰ الذین خلق الامنو چی مومنان دی وَيَتَّخِذَا دا چیونسی منکم رتاسنا شہداء گواہان واللہ اللہ تعالیٰ لا يحب الظالمین نخوخی ظالمان لرا مطلب تینا مشرکان دی وَلِيُمَحِّسَ اللَّهُ الَّذِينَ دا چی خالص کی اللہ تعالیٰ خلق الامنو چی مومنان دی وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ دا چی اللہ تعالیٰ حلاکی کافران لرا. ام حسبتم یا گمان کوي تاسو ان تدخلوا الجنة دا چی داخل بشی تاسو جنت تا ولما يعلم الله الذين علان کی دی بیلکڑی اللہ تعالیٰ خلق لرا جاہدو منکم چی دیات کون کی دی تاسونا ویعلم الصابرین دا چی دائر کی اللہ تعالیٰ صبر کون کو لرا. اللہ وی تاسو سوئی چی گینی جنت تا بدغ سی زئی اللہ تعالیٰ وی گورا جنت تا بدغ سی نزئی پا مخکنو خلقو باندے دا دین سخ امتحانات را غلی دی پتاسو بمرازی. نو علماء ذکر کئی وی دا دی آیت دا مضمون مخی ترازی کنا چی سمرا انسان پا ایمان کی مضبوط وی دمرا با پا امتحانم سخت رازی خواہ دمرا پا امتحانم سخت وی. نو دا سخت امتحان دا سخت امتحان کی چی یو سڑے دا صحیح او دا حق او دا سچ دا صحیح دا غلط دا غی واضح پرک معلوم شیخا چی کم سڑے پا سچ دے و کم سڑے پا نا سچ دے. تکا کچھتا امتحان نرات لے کنا نو ہر سڑی باوی چی زجی کم دے زسیم زجی کم دے حق پا حق باندیم. لکا مثال بیدر کم کنا دا مجنون او دا لیلا خبرا لیلا بروزانه دا پیو جام بیرا لے گوی دا مجنون لور کئی نیو بوتا یو تیار خور بوتا ولارو بس اگا بجی کم دن حق دا پیو اگا جام بیتے واغستوی زا مجنون امکا یو ردی دی لیلاوی بیچیر دی حقیقی مجنون تا دا پیو دا جام رسی و کنا رسی دی خادمی تیوی وینن چیزی کنا وینن با پلیٹ واقلی او چارو با واقلی اوی چی مجنون دا لمخی راشی کنا وی وطبوائی چنن لیلا ستا دا بدن غوخ غواری خواه چی خادم را روانه دا یو سڑے جی کمدر پدی انتظار دے چنن با بیاد پیو جامی خواه
چې را مخامخ شي کنه نو خادم ته وایي نن خو دې جام نه دی راوړی، وایي نن د لیلا هغه ډیمانډ مختلف ته وي څو، وی لیلا د مجنون د بدن غوښه غواړي، وي که ته مجنون یې راکا، هغه ورته وایي زه مجنون نیم، زه مجنون نیم، زه وی صرف چې کمدن هغه د دې پیو غرض یم ښه. نو بیا علما ذکر کوي وایي دا خادمه بل پسې بل پسې بل پسې بل پسې اخرنې چې تنهم لسم سړی چې کمدن هغه حقیقي مجنون وښه، او هغه ته په دې ټولو ورځو کې یو ورځ هم د پیو جام نه ورسېدلی ښه. هغه ته چې مخامخ شوه کنه نو ورته یې وی لیلا ستا د بدن غوښه غواړي، وي ښه، وی لیلا ته وایه چې زما د بدن د کمې حصې غوښه یې پکار ده چې ورته ورکړم ښه. دغه حقیقي مجنون و. الله تعالی امتحان راولي د دې دپاره چې د پیو مجنون او د حقیقي مجنون په مابین کې فرق راولي ښه. ٹھیک شوه جی. ولقد په تحقیق سره کنتم وی تاسو تمنون الموت چې تمنا به مو کوله د شهادت من قبل مخکې دین ان تلقوه دا چې ملاقات وکئ تاسو دې سره، فقد په تحقیق سره رأیتموه ولید تاسو هغه تمنا خپل لره وانتم تنظرون، او حال دا ده چې تاسو کتونکي وئ. علما ذکر کوي وایي د غزوه بدر موقع چې وکنه نو اکثرو صحابه کرامو ارمان کو چې هو چې مونږ وی کنه چې مونږ وی چې مونږ ته شهادت میلاو شوی وی. نو ګورې یو خبره ذهن ته راولئ چې په غزوه بدر کې هم ګورې څه صحابه کرام دا شهیدان شوي دي. ٹھیک شوه. او په غزوه بدر کې هم صحابه کرامو ته شهادت میلاو شوی دی، په غزوه احد کې هم ګورې هغوی ته شهادت میلاو شوی دی. نو په غزوه بدر کې تقریبا 14 که 15 چې کم نه صحابه کرام هغوی ته شهادت میلاو شوی دی ښه. او چې کله نن د هغه بدر میدان ته لاړ شئ که نه نو هلته کې د دې شهداو د بدر هغه قبرستان دی، اولته کې د هغې شهداو د بدر چې کوم نه د هغې مستقل هغه پوره نومونه یې لیکلي دي چې دا پلان کې صحابي ها. نو بهرحال عرض مې ستاسو خدمت کې دا کو کنه چې څه کوي دغه وخت کې بعضې صحابه کرامو تمنا کوله چې هو چې مونږ وی کنه نو دغه ځای کې به مونږ ځانونه قربان کړي. الله تعالی ورته وی د احد په میدان کې خو تاسو وکتل ستاسو هغه تمنا پوره شوه. نو فقد په تحقیق سره رأیتموه ولید تاسو دې لره وانتم تنظرون، او حال دا چې تاسو کتونکي وئ. وما محمد نه دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر پیغمبر د الله تعالی دی. نو علما ذکر کوي محمد صلی الله علیه وسلم یاد ساتئ روایت کې راځي که نه جبریل امین راغلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام دی چې کوم دی که نه پیغمبر علیه السلام یو ځل امین وي نو بیا امین وي نو بیا امین وي. صحابه کرام ورته وایي د الله حبیبه ولې؟ وی جبریل امین ناغلی 3 خبرې وکړې. یو خبره ده وی چې هلاک دي شي هغه انسان چې په چا باندې الله د رمضان المبارک میاشت راولي او دی په الله باندې پکې ځان ونه بخي که نه نو دا سړی دی هلاک شي. وی دویم هغه سړی چې دی په خپل مور او پلار کې یو یا دواړه د ضعیف العمرۍ د بوډاوالي په حالت کې بیا مومي او دی په ځان جنت ته داخل نه کي که نه نو دا سړی دی هلاک شي. دریم هغه سړی چې د چا په خوا کې وي ستا نوم واخیستی شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دی په تا باندې درود ونه وایي نو دا سړی دی څه شي هلاک شي. نو مونږ تاسو به درود کم از کم چې کم دن هغه ویل پکار دی ښه درود به وو که نه. وما محمد نه دی محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر پیغمبر د الله تعالی دی. نو محمد میم په معنی د محبوب سره، حا په معنی د حامد سره، او میم په معنی د مرسل سره، او دال په معنی دلیل الامت سره ښه. ٹھیک شوه جی. قد په تحقیق سره خلق تیر شوي دي من قبله مخکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه الرسل پیغمبران. افإن ماتا که چرته وفات شي دا پیغمبر د الله تعالی او قتلا یا قتل کړی شي انقلبتم نو اړېږئ به تاسو علی عقابکم په پوندو خپلو باندې. نو علما ذکر کوي وایي چې کله د دواړو جهان مبارک سردار د دنیا نه پرده وفرمایله که نه نو د صحابه کرامو حالات چې کوم نه هغه د دې نه بل غټ غم په صحابه کرامو باندې بل نه و. نو علما ذکر کوي عمر فاروق ته چې کله دا خبره ورسېده که نه نو هغه دومره غصې واغسته که نه
سو په بهر چې کم دی تورې راوباسله او اعلان یې وکوي که چا ووي که نه چې د الله پیغمبر د دنیا نه پرده فرمایلی ده وی سر ترې لرې کوم د الله پیغمبر وی الله سره راز لتلی دی راضي به حضرت ابوبکر ته چا وی چې عمر فاروق دقسې کیفیت دی حضرت ابوبکر راغلی عمر فاروق رضی الله عنه چې کم دی هغه یې د لاس نه ونیسو او مسجد نبوي ته یې راوستو ابوبکر صدیق چې کم دی هغه منبر رسول ته وختو او دا آیت وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل عمر فاروق وی دا آیت چې ما واورېده که نه وی ما ته داسې محسوسېده چې ګینې دا آیت اوس نازل څخه مطلب دا په صحابه کرامو باندې به انتها غټ غمو د دې نه غټ غم په صحابه کرامو باندې بل نو کا ومن ينقلب واچا اسوک چې واړي د علاقبيه په پوند خپل باندې فلن يضر الله هرگز دې ضرر نشي رسول دین د الله تعالی ته چیند سسیز وسيجزي الله الشاکرین در چې بدل ورکړي الله تعالی صبر کوونکو ته وما كان لنفس ندی مناسب د پاره دی انسان ان تموتا دا چې وفات شي دی الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی کتاب یو نیټه دا موجله مقرر کړی شوی د الله تعالی په نسبت باندې د هر انسان د پاره یو وخت مقرر دی هر انسان زمونږ ستاسو د ټولم ټیم متعین دی چې بس دومره غنټې دومره منټونه دومره ورځې دومره سیکنډونه دا به دې په دې دنیا کې تیری نو زمونږ ستاسو په دې دنیا کې دا منټونه ګوره قیمتي دي دا سیکنډونه قیمتي دي او دا مونږ تاسو ته دا ګوره ډېر یو اعلی نعمت الله را کړی دی د ژوند دا ګړۍ دا سیکنډونه دا منټونه مونږ تاسو یې هسې ضایع کوو ومن یرید اسوک چې اراده لري ثواب الدنیا د بدلې د عمل په دنیا کې نؤتیه منها نو ورکړی شي دته ما هغه څه چې کوم د په مقدر کې وي ومن یرید اسوک چې اراده لري ثواب الاخرتی د بدله د اعمالو په آخرت کې نؤتیه منها نو ورکړی شي دته د هغې نه وسنجزي الشاکرین در چې زیاتې بدلې به ورکوم هغه شکرګزارانو ته وکأی من نبي ډېر د پیغمبرانو نه قاتله جنګ کړی و معه په مغیت د پیغمبر کې ربیون کثیر ډېر الله والا خلقو په ما وهنو پس نو کمزوري شوي دی لما د وجه د هغه تکلیفونو نه اصابهم چې رسېدلي و دوی ته فی سبیل الله په لاره د الله تعالی کې وما ضعفو نو کمزوري شوي دی په جهاد کې وروسته د پیغمبر نه وما استکانو او نو عاجز شوي والله تعالی يحب الصابرين خوخي هغه خلق لرا چې صبر کوونکي دي په جهاد کې وما كان قولهم نبو وینا د الا مگر اندا خبر قالو چې بدی ربنا اے رب زمونږه اغفر لنا بخنو کې مونږ ته ذنوبنا زمونږ د ګناهونو و اسرافنا او د زیاتو زمونږه فی امرنا په حکم زمونږه د دې جهاد کې وثبت او مضبوط کې اقدامنا قدمونه زمونږه وانصرنا مدد کی زمونږ علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې نو علما ذکر کوي دعا به غوښته د الله تعالی نه نو علما وایي کنه وایي انسان له پکار دادي چې هر یو عمل کوي د هر یو عمل نه بعد د الله تعالی نه د هغې د قبولیت سوال کوي او د هغې عمل په برکت باندې د الله تعالی نه د خپل ځان دپاره د مغفرت دعا غواړي نو علما ذکر کوي وایي درستو د عمل نه دعا کول چې کوم نر هغه دا مستحسن دی او ثابت دی د قرآن نه فاتاهم الله پس ورکړی ته الله تعالی ثواب الدنیا هغه بهترین بدله په دنیا کې وحسن ثواب الاخره بهترین بدله په آخرت کې چې جنت دی والله تعالی يحب المحسنین خوښوي هغه نیکو کارو لره چې کوم محسنین دي یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو ان تطیعوا الذین کچرت تاسو تابعداري وکړه د خلکو کفرو چې کافران شوي دي يردوكم نو دی بواړی تاسو لرا على عقابكم په پوندو خپلو سره فتنقلبوا پسو وګرځئ تاسو خاسرین نقصان کوونکي نو ربط تر رکوع د مخکې رکوع سره دا دی کنه چې په مخکې رکوع کې بیان د غزوه احد وشو نو په دې کې زجر د مؤمنانو ته چې ای مؤمنانو ګوره د دې کفارو خبره مه منئ د دې کفارو خبره مه منئ ځکه دا کفار تاسو ته د نقصان او د تکلیف ته را رسولو هر ټیم دی په دغه فکر کې دي بل الله بلکې الله تعالی
مولاکم دوست تاسو دی وهو خیر الناصرین او دغه الله تعالی بهترین د مدد کوونکو نه دی سنلقي ذره چې وابچو مونږه فی قلوب الذین پرون د ای خلقو کې کفرو چې کافران شوي دي الرعب رعب لرا بما په سبب د هغې سره اشرکو بالله چې شرک کوونکي دی په ذات الله تعالی سره علما ذکر کوي وایي ابو سفیان چې کله د غزوه احد کې مسلمانانو ته تکلیف ملاو شو کنه نو دی خود به خود روان شو نو چې منځه پورې لاړل کنه نو د ابو سفیان د خپلو ملګرو سره مشورې وکړه یو خو دا مونږ څه وکړل مسلمانانو هم دقسې پرې ښودله ورالوتې نه وایي مونږ څخه خو یو ډېره ښه موقع وه یو ډېره ښه اپرچونټي وه چې مونږ دا مسلمانان مو مکمل ختم کړی وې د دوی ګړې مو ختمې کړی وې اوهو وی واپس وو نو علما ذکر کوي یو پروپیګنډه راله مسلمانانو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام چې کم زخمیانو او چې کم دغه وخت کې هغه تکلیف زده و مصیبت زده و هغه صحابه کرام یې راجمع کړل او ورته وی که ابو سفیان او د ده لښکر واپس په مسلمانانو باندې حمله وکړه که نه وی موږ به څه کوو موږ به جنګ کوو مونږ به جنګ کوو صحابه کرام ټول چې کوم هغه د خبرې طرف ته تیار شوي د الله پیغمبره مونږ جنګ ته تیار یو ښه مونږ جنګ ته تیار یو خو الله تعالی د دې کفارو د دې ابو سفیان او د هغه د ملګرو په زړونو کې هغه یو عجیبه روب پیدا کړو نو دی واپس مکې معظمې ته دغسې لاړل ښه بما په سبب د هغې سره اشرکو چې شرک کوونکي دی بالله په وحدانیت الله تعالی ما په هغه څه باندې لم ينزل چې نه ده نازل کړی الله تعالی به په دې سره حد سلطانا څه دلیل ومأواهم النار ټکانه د دې اور د دوزخ دی وبئس مثوى الظالمین او ډېره بده ټکانه د ظالمانو ده ولقد په تحقیق سره صدقکم الله رښتیا کړې وه الله تعالی وعده واده خپله چې تاسو سره یې کومه کړې وه استحسونهم پا وقت چې قتلول تاسو دی لرا باذنه په حکم د الله تعالی سره نو علماء کرام ذکر کوي وی تقریبا 22 کفار چې کم دی د غزوه احد په ابتدا کې دا مردار شوي وو 22 کفار حتی تردی پوری اذا فشلتم پا وقت چې به همت شوي تاسو وتنازعتم اختلاف مو که فی الامر په حکم د پیغمبر کې وعصیتم او خلاف ورزی مو وکړه من بعد ما اراکم رستدانه چې وښودلی شو تاسو ته ما دغه څه تحبونه چې محبت ساتي خلق د هغې سره چې تاسو سره محبت ساتئ مطلب چې نه فتح او نصرت دی ښه د مسلمانانو د دوی ذهن کې دا و چې ګینې د الله تعالی د طرف نه فتح میلاو شوه اوس وی په دې مرکز د ادریدو په دې مورچې د ادریدو وی څه فایده نشته ښه منکم بعض استاسونا مناسوک یرید الدنیا چې اراده یې لرله د ژوند د دنیا د اسبابو ومنکم بعض استاسونا من اسوک یرید الاخرته چې اراده یې لرله د آخرت د کامیابۍ علما ذکر کوي وایي دا تقریبا 10 کسانو کا ثم صرفکم بیا واړول تاسو عنهم د دینا لیبتلیکم دا چې ازمایښو کې الله تعالی په تاسو باندې ولقد په تحقیق سره عفا عنکم درګذر کړی دی الله تعالی د تاسو نه والله الله تعالی ذو فضل مالک ته فضل علی المؤمنین په مؤمنانو باندې استسعدون په وخت کې چې خطی تاسو جبل احد طرف ته ولا تلونا نه متوجه کیدی تاسو علی احد یو کستا والرسول پیغمبر د الله تعالی چې یدعوکم بلنه کوله تاسو ته فی اخراکم درستو طرف تاسو نه علما ذکر کوي وایي د غزوه احد میدان کې مسلمانان د دواړو سمتو دی اچانک حملې ته نه تیار نو چې په مسلمانانو د اچانک حمله راغله که نه نو په دغه ټیم کې علما ذکر کوي د الله پیغمبر د هغه سر مبارک چې کوم دی که نه هغه هم زخمي شوی و الله پیغمبر او صحابه کرام چې کوم دی او یا صحابه کرام چې کوم دی هغه څه هغه ته مرتبه د شهادت میلاو شوی وه نو بیا دغه ټیم کې د مسلمانانو چې کوم همت او کوم حوصله وه هغه صرف په یو خبره باندې وه چې د الله پیغمبر هغه د هغه حفاظت کول نو یو کافر چې کوم دی که نه هغه یو پروپیګنډه خوره کړه وی نعوذ بالله وی د الله پیغمبر هغه ته شهادت میلاو شو د مسلمانانو هغه تمامه حوصله ختمه شوه ټیک شوه او وجه څه وه
نو علما ذکر کوي وجه د دې دا وکنه چې په دې صحابه کرامو کې یو صحابي د هغه نوم حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه چې دا په شکل او په صورت کې لغون تکي مماثلت لرونکي د الله د پیغمبر سره لغون تکي مماثلت لرونکي نو چې کله هغه شهید شکنه نو دې کفارو پروپاګاندا مشهور کړه چې ګینه نعوذ بالله د الله پیغمبر چې کمدن هغه مرتبه د شهادت باندې فایز شوکا نو مسلمانان په دغه خبره باندې ډیر زیات خفه شوکا نو علماء کرام ذکر کوي د الله پیغمبر سره د ټیم کې دو صحابه یو حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او بل حضرت طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه نو حضرت سعد ابن ابي وقاص چې کوم کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دواړو صحابه کرامو په اوګو باندې هغه سهاره واغستا او جبل احد کې یو مقام دی هغه ته د الله پیغمبر هغه غټ باندې خپل سر مبارک ولګو ننم که هغه مقام تلاړی کنه ننم که هغه مقام تلاړی او چې په کم مقام کې د الله پیغمبر هغه خپل سر مبارک لګولې دی کنه او سر پکې کېدی نه یو به انتها سکون انسان ته ملو شيخه ٹھیک شو هغه کم تدی تاسو جبل احد کې بالکل خطه طرف تړي رزي دی ډېر نږدې دی جو بس تقریبا ډېرو کم خلکو ته دغه زیارت چې کم در دې په باره کې حاجي دون خو دننه تلي وته دي دننه تلي نو علما ذکر کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د خپل سر مبارک دی په هغه غټ باندې کې خو د کنه هغه غټ ویلی شو د الله د پیغمبر سر لې ځای ورکخه ٹھیک شو نو علما ذکر کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسلمانانو ته دغه سي چې کله توجه شو کنه نو د مسلمانانو ته وی الی عباد الله اے د الله بندگانو زما طرف ترشي اے د الله بندگانو زما طرف ترشي خجی اذ تسعدون پا وقت کی خطی تاسو جبل احد ولا تلونا نمتوجی کی دی تاسو علا حد یو کستا والرسول پیغمبر دا اللہ تعالی چو یدعوکم بلنے کول تاسو تا پی اخراکم دا رست طرف تاسونا پاسابکم پسوی رسو تاسو پاسابکم پسو رسید تاسو تا من تکلیف بعم من رست دبل تکلیفنا لکی لا تحزنو دا دیر پارت تاسو غم جند شی پا مستقبل کی علاما پاس باندې پاتکم چې پوچی ویری د تاسو نه ولا اونا ما پات تکلیفونو باندې اصابکم چې رسیدلی تاسو ته والله الله تعالی خبیر خبردار دی بما پاس باندې تعملون چې تاسو عمل کوي ثم انزل بین ذل علیکم پتا سبندی من بعد الغم رستر دی تکلیف نامنه اطمینان نعاسا یوجوت د خوب یخشا چې پټوله طائفتن یوډل منکم د تاسو نه علما ذکر کوي په دې مسلمانانو باندې الله تعالی یو کیفیت راوستو یو صحابي دی هغه وای زما د لاس نه دا توره چې کم دی وای تقریبا اته زله وای زما د لاس نه دا توره به دقه سي پرېوته وای داسې د خوب یو جوټې به په مونږ باندې راتلی نو علما ذکر کوي وای په میدان جنگ کې د خوب دا جوټه راتلل چې کم دی که نه دا د شجاعت او د بهادرۍ یو علامت دی ځکه هغه سره فکر نشته هغه سره فکر نشته نو علما ذکر کوي د دقې جوټې د وجې نه د مسلمانانو همت الله تعالی دارا بیدار کو نو مسلمانانو هغه حوصله الله تعالی بلند کړي مسلمانانو ته الله تعالی هغه جسمانی سکون الله ورکخه وطائفه یودلا قد پتاکیک سراب احمد انفسهم چې واقع کړو د نفسونو خپل یظنون غمانون کول دی بالله په الله تعالی باندې غیر الحق پنا حق غمانونا ظن الجاهلیت هغه غمان د جاهلیت نو څه چلو دغه منافقان دی منافقان وی مونږ چې کم دی کنه وی د مسلمانان اسی وی لګی دی وی نن بد دی مسلمانان وی پته ولګی ښا یقولون وی بدی هل لنا نشتره زمونږ د پاره من الامر د مدد د الله تعالی من شي د سسیز وی سره وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی اسی مونږ ته وی چې مدد راځي خجی قل وتو اے نبی علیه الصلاۃ والسلام ان الامر بشک مدد د الله تعالی كله بتمام لله اختیار الله تعالی تر الله تعالی الله چې څو وخت کې مدد را لیږي کنه نو بس الله اختیار دی نو یخفونا پټول دی فی انفسهم په نفسونو خپلو کې
ما اغا خبر لا یبدون لکا چی نیخکار کولتا تا یقولون وی بدی لو کانا کچرتوی لنا زمان دا پارا من الامر دا امداد دا اللہ تعالی نشین دا سسیز ما قتلنا نبو قتل شوی منگا ها ہونا پدق مقام کی دی منافقانو بوی وی کمونگ سر دا اللہ مدد رات لے منگ بولی دا اویا کسان دا مسلمانان بدی دل تشہیدان کی دل قل وتو اے نبی علیہ السلام لو کنتم کچرتی تاسو فی بیوتکم پکورن اخبلو کی لبرز الذین خام خاروتی بو آخلق کتب علیہم القتل چی مقرر کرشو پا دیمان دی قتل کیدل الى مضاجعهم آذائی دا قتل کیدو دا دیتا سکا اللہ دا ہر یو انسان دا مرگ دا پارے یو زائی مقرر کرے دے چی دی دا کی بدے دا دی سبب دا وجہ نا بدے وفات کیجی خواہ نا اگا انسان امخ کی زائی تورزی داغه زای ته د ورتلو د پاره سنا سزریه چې کمدن هغه جوړ شي نو واقعا می در تمخ کې ذکر کړی ونو وليبتلي الله دا چې دایر کې الله تعالی ما هغه منافقت په صدورکم چې پسینو تاسو کې د چکم اخلاص ته مؤمنانو دي او کم منافقت ته منافقانو دي وليمقث دا چې دایر کې ما سپي قلوبکم چې بڼو تاسو کې دي والله الله تعالی علیم علم لرون کړي بذات الصدور پر ازونه د سینو کې علماء کرام ذکر کوي چې کم منافقت ته کم اخلاص ته کم ریادنو ان الذين بشکا خلق تولو چې مخواړو منکم تاسونا یوم التقل جمعان پاورت باندې چې مخامخ شي هغه دوړلي انما استذلهم الشیطان بشک باعث کړو په دې باندې شیطان ببعض ما کسبوا په بعض هغه خبرو سره چې دی کون کیو علماء کرام ذکر کوي وای د دې نه مطلب هغه د منافقانو هغه منافقت تنو ولقد پتا کی سراب عف الله ما فکر د الله تعالی عنهم د دینا چې کوم سوچ مسلمانانو بعضی مفسرین وی د دینه مراد هغه د ترک المرکز چې کوم هغه د جبل الرماد هغه 50 کسانو کنه وی هغه ته مراد دی ان الله بشک الله تعالی غفور بخون کې دی حلیم صبرناک ته صبر کون کې دی بردبار د خپل بندگانو باندې سره د دومره غټو غلطونه ورته سزا نه ورکي ښا صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين الله زمون د ټولو د انست قبول کا الله زمون گناهونه معاف کا الله زمون خطاګانې کوتايان ټولي الله چې څومره دي الله په ټولو د عفو قلم راخ کا الله مون ټولو ته د قران پاک صحیح په حرکا الله تعالی د قران مجید په ترجمه په تفسیر په الفاظ او په معانی کې الله زمونږ نس قسم لکمه کوتاهی غلطی راغلی الله مونږ ټول ته معاف کا الله مونږ ټول ته صحت عافیت او استقامت را نصیب کا الله د دوره تفسیر په خیر او عافیت سره په تکمیل ته رسول کا الله ما تم صحت را کا الله زما دې ملګرو تم صحت ورکا الہ العالمین زمونږ د ټولو نه رضا شه الله زمون په هر یو عمل کې اخلاص پیدا کا الله مونږ دریانا د خودنمایینا د تکبر او د غرور نه الله زمون حفاظت وکا الله زمون د ټولو خپل رضا نصیب کا الله ټولو مریضانو له شفا ورکا الله د ټولو مسلمانانو پریشانی ختم کا الله د ټولو مسلمانانو ضرورتونه د خپل در نه برابر کا الله څومره مسلمانان بے کور دي کورونه ورته ورکا بے روزګار دي روزګارونه ورته ورکا الله پریشان حالي دي پریشانی ورله ختم کا الله د مسلمانانو ټول مشکلات حل کا الله د ټول مسافر حفاظت وکا الله د امت مسلمه ټول مړو ته بخنو کا خصوصا د نسیم لازوی شیراز ته دعا وکي چې الله تعالی ورته مغفرت وکي الہ العالمین زمون په دې کلی په دې محله کې څومره مسلمانان چې په حالت ایمان کې وفات دي الله ټول ته مغفرت وکا الله ټول ته بخنو کا الله دا ناس ته جمع چې څومره دي یا بهر اوریدون کې چې څومره دي الله ټول خوشاله کا الله ټول ته خیر او برکت ورکا الله دې په رزق په عمر په کاروبار په صحتونو په عمرونو کې ولا الله برکتونه واچو الله زمونږ د ټولو د ناس ته د خپل رضا سبب جوړ کا الله زمونږ د ټولو د دعاګانې قبول منظوري کا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك